دا د سحر 2 رکعاته چې دا کم فرض مونږ دی دا اول دا آدم علیه السلام کړي څنګه چې کله د اسمانونو نه د جنتونو نه او د جنتونو د رڼاګانو نه الله آدم علیه السلام دنیا ته راکوز کو د دنیا تیرو ته راکوز کو نو آدم علیه السلام پریشان تیری وی نه ښکارېدل نه چرته تللی شو نه سلیدل نو په دې ټینشن او پریشانۍ کې چې یاره په دې دنیا کې په دې تیرو کې ژوند کول خو ډېر مشکل دی نو زما محترمو په دې پریشانۍ کې صبح صادق شو سحر شو خیال دی د نور راختلو نه مخکې نو چې کله آدم علیه السلام باندې سحر شو او د سحر رڼا پې راغه نو زما محترمو آدم علیه السلام 2 رکعاته شکرانه مونځ کوي یو د تیرې د تللو او 2 رکعات د رڼا د راتللو په دې شکرانه کې 2 رکعاته وکړو نو الله ته دا 2 رکعاته دومره خوښ شو چې د محمد رسول الله په امتیانو باندې فرض کړ دا د سحر بیا د غرمې دا 4 رکعاته دا ابراهیم علیه السلام کړي دي اول دا د غرمې 4 رکعاته دا ابراهیم علیه السلام یو رکعتي په دې شکرانه کې وکړو چې اسماعیل علیه السلام متعلق الله ورته په خوب کې حکم وکړو چې دا بچی سکا ذبح کا نو په دې امتحان کې الله کامیاب کو که ناکام کو आवाज را نه گئی کامیاب کو نو په دې امتحان کې چې کامیاب شو نو یو رکعت شکرانه وکړو 2 رکعاته شکرانه 2 رکعتي شکرانه په دې طور سره وکړو چې زما محترمو چې بچی پزمکه باندې پروت دی د پلار هغه چاړه د بچی په مړی پرته نه او زما محترمو الله رب العزت هغه بچی بچ کو او د جنت نه الله پاک یو ګډ راوستو او هغه ګډ ذبح شو قربانی شو نو پدې احسان او پدې فضل او کرم چې الله په ما باندې وکړو نو 2 رکعات شکرانه د دې لپاره وکړو او 3 رکعات شکرانه چې وکړو هغه پدې باندې چې زما محترمو الله رب العزت برای راست د ابراهیم علیه السلام سره خطاب وکړو ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي आवाज کو خپل بنده ابراهیم علیه السلام ته چې تا هغه خوب هغه تاریختونه کړل تا هغه خوب ریختونه نو الله برای راست ما سره خبرې وکړي برای راست ما سره خطاب وکړو نو 3 رکعاتي د شکرانی په تور باندې دا ادا او 4 رکعات د شکرانی په تور باندې چې ادا کو نو هغه دی وجنا چې الله مال یو صابره بچی را کړي حضرت اسماعیل علیه السلام او د الله په حکم په ژوندۍ کولو کې دی بچی ما سره مرسته وکړه لکه ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته وی بچیا ما په خوب کې الله د طرف نه ما ته ویلی شو چې دا خپل بچی ذبح کا قربانی کا بچی تیاری کا تیار نه نو ورته وی بابا جانا ما ته مګورا زه به یا خوشحالیږم یا به خفه کېږم هغې ته وګوره چا د طرف نه چې تا ته حکم شوی ما ته مګوره هغې ته وګوره نو 4 رکعاته د غرمې زما محترمو دا شکرانه ابراهیم علیه السلام ادا کړه الله ته دا 4 رکعاته دومره خوښ شو چې د محمد رسول الله په امتیانو باندې فرض بیا د مازیګر 4 رکعاته دا د یونس علیه السلام هغه شکرانه مونځ دی چې زما محترمو په 4 تیارو کې الله رب العزت یونس علیه السلام ته ریایي ورکړه یو د مې خېټه کې دننه دا تیاره بله د شپې تیاره بله د ورځو تیاره بله د اوبو تیاره الله رب العزت د هغې نه راویستو د دې آیات کریمې په برکت باندې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا آیات او دا وظیفه کولا نو الله رب العزت دا هغه تیارو نه راویستو نو موږ او تاسو ته ویلی کېږي چې د چا کاروبار خرابي د چا اولاد نه کېږي د چا څه قسمه ټینشن پریشانی وي بیمار داسې بیماری کې مبتلا دی بیماری ښه کېږي نه په داسې غریبۍ کې مبتلا چې غریبي او نیستي ستا ختمیږي نه نو دا آیات وایا ګوره چې یونس علیه السلام د هغه تیارو نه الله پاک راویستلی شي د دې آیات په برکت نو موته د دې قرضونو د تیارونه نشي ویسته موته د دې بیماری د تیارې نه نشي ویسته موته د دې غریبۍ د تیارې نه نشي ویسته نو د دې هر څه دپاره بچي دې نه کېږي یا دې بیبي نشته یا دې بچي نشته یا دې کاروبار خراب دی یا نور څه داسې ټینشن پریشانی د دشمن ویره دغه آیات کریمه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبه نو زما محترمو د یونس علیه السلام دغه 4 رکعاته الله ته دومره خوښ شو چې الله جل جلاله د محمد رسول الله په امتیانو باندې فرض
او بیا د ماخام 3 رکعاته. داود علیه السلام دغه د ماخام 3 رکعاته فرض کړی دي. هغه څنګه پیغمبر نه ګناه نه کیږي، دا یاد ساتئ، د ګناه نه پاک وي. لیکن د پیغمبر معمولی غونته کې توجه مخلوق طرف ته تلل، په دې باندې الله د پیغمبر پکړ کوي. لکه ذکریا علیه السلام قوم ذکریا علیه السلام پسې شوی او شهید کړي، نو هغه د یو ونې نه پناه وغوښته او زما محترم ونه ورته کولاوه شوه او هغه پکې محفوظ شو، ونه ورپسې را بنده شوه. لیکن شیطان دې قوم ته چل ښیي چې یاره په دې ونې باندې د بره نه اره کېدی او دا ونه اره کوي، نو دا د الله پیغمبر به پکې خپله اره شي، ختم بشي، شهید بشي. نو چې کله یې په بره نه اره کېښوسته، نو هغې دننه نه الله ته آواز وکړو چې یا الله زما حفاظت وکړه، دا خو ما شهید کوي. الله پاک ورته فرمایي چپ غږ به اوس نه کې، تا اوله کې فنا د ونې نه وغوښته، برای راست زما نه ولې پناه نه غوښته. واوره ښه، نو زما محترمو اره پرې راله او په منځ باندې 2 ټوټې کو، شهید کو. نو ګوره په دومره وړه وړه خبره باندې الله د پیغمبر څه کوي؟ پکړ کوي. نو داود علیه السلام نه هم داسې سهوه شوې وه چې هغې باندې الله ته خفه شو، ناراضه شو. داود علیه السلام جړا فریاد کولو او چې کله د الله د طرف نه د بخښنې اعلان وشو، نو داود علیه السلام ودرېدو او د شکرانې دپاره د 4 رکعاتو د ماښام د 4 رکعاتو دپاره نیت وتړو. لیکن زما محترمو چې کله 3 رکعاته وکړو، نو په هغې باندې خوف او یره دومره راغالبه شوه چې 4 رکعات وسې ونه شو، پانسېدو، هم په 3 رکعاتو باندې اکتفا وکړو، سلام یې وګرځو. الله رب العزت دا 3 رکعاته د محمد رسول الله په امتیانو باندې فرض د ماښام چې دا کم 3 رکعاته. بیا د ماسخوتن دا 4 رکعاته، دا زما محترمو 2 قول دي. یو قول د حضرت موسی علیه السلام چې د شعیب علیه السلام سره 10 کاله زما محترمو پاتې شو، او د هغه ځای نه چې کله موسی علیه السلام مصر طرف ته سفر شروع کو، هجرت شروع کو، نو دلته لوی ټینشنونه او پریشانی وي. یو د فرعون نه خطر وا دشمن، بل زما محترمو یخنی وا، بل کور والا د اولاد بیمار ده، ټیک شو کنه، او بل د شپې سفر دی او تیاره ده. نو موسی علیه السلام په دې 4 پریشانیانو کې مبتلا دی او روان دی. نو په کوی تور باندې تجلی وکتا، نو دلته خو کور والا بیمار ده او د ماشوم د پیدایش وخت هم نږدې دی. نو په یخنۍ کې د دې زنانه ته چې کم دی د ګرمو شیزونو او د اور ضرورت وي. نو زما محترم موسی علیه السلام منډه کړه چې را دا چرته اور دی او دا اور څه حصه به راواخلم او دلته بیا راوړم او د کور والا ته په سهولت ورکم. نو زما محترمو منډه وهي هغه طرف ته، کوی تور طرف ته، هغه تجلی طرف ته. چې کله موسی علیه السلام وکته، نو زما محترمو الله جل جلاله ورته وحی کوي، اے موسی کلیم الله، من د رسالت او د پیغمبرۍ د پاره ستا انتخاب کړی، تلې څه د پاره دی؟ د اور د پاره، او میلاویږي څه؟ زما محترمو الله ورته فرمایي چې د پیغمبرۍ د رسالت د پاره موږ ستا انتخاب کړی دی. بله دا چې پتا باندې اوس وحی را نازلیږي او دی وحی طرف ته متوجه شه، وحی را نازلیږي، وحی طرف ته متوجه شه. زما محترمو الله سره خبرې کوونکې حضرت موسی علیه السلام، موسی کلیم الله چې د الله سره په کوی تور باندې خبرې کړې دي. نو او چې پیغمبري میلاوه شوه، د الله یاری دوستی میلاوه شوه، نو هغه ټینشنونه ختم شو که ختم نه شو؟ اوس به د فرعون علاج الله کوي که نه؟ اوس به د کور والا د صحت یاد کېدو او زما محترمو د دې تیارو نه د ویستو، د دې ظلمت نه د وتو لار به اوس دغه الله تا ته ښیي که نه؟ خو چې کله انسان د خپل رب سره صلح وکړي، دغه رب طرف ته راشي، زما محترمو نو موسی علیه السلام شکرانې په طور باندې 4 رکعاته مونځ وکړو چې دغه مونځ الله د محمد رسول الله په امتیانو باندې فرض. او بل روایت کې راځي چې دغه 4 رکعاته د ماسخوتن مونځ دا نبی علیه السلام کړی دی. زما محترمو دا الله رب العزت ته دا مونځ دومره خوښ شو چې د محمد رسول الله په امتیانو باندې دا 15 وخته مونځ فرض کړی دی. او الله پاک فرمایي چې دا 15 وخته مونځ په خپل وخت کې څوک ادا کوي، اجر به د 50 وختو مونځونو